اوس وخت یو فتنه ده هغه ته وحدت الادیان وی. وحدت الادیان وته وی تقارب الادیان ابراهیمیه او پاکستان کې نوم نه بین المذاهب هم آهنگی. بین المذاهب هم آهنگی. زمونږ وزیر چې وزیر مذهبي اموري هغه سره اوس دا ټکی لیکل کیږي وزیر مذهبي امور و بین المذاهب هم آهنگی. دا سره باقاعده لیکل کیږي. مخکې نور الحق قادریو او اوس دا بل سمولادر تور پټکي والی د شکر نو مې ده که سنو مې ده دا سنو مې ده هغه سره هم لیکلې برک غونته پټکي والی نو برک به نو هغه چې کم ده نو هغه سره هم لیکلي وزیر مذهبي امور و بین المذاهب هم آهنگی. د دې ولنې سټپ ته وحدت المسالک چې د مسلمانانو دا ټول مسلکونه یو کول غواړي. شیعه سنی بای نفرت ختم کړي. دا ټول په خپل ځای ټیک دي. بس ار یو خپل چلوي بل ترد مکوي نفرت مکوي ار یو چلوي. دا اولنې سټپ ته وحدت المسالک چې مسالک چې کمونو یو کوي. دویم سټپ دی وحدت المذاهب چې مذهبونه ټول شي یو شي بس ار یو دی په خپل ځای هیڅ خبره نه ده. وحدت المذاهب وحدت الادیان چې دینونه آسمانی چي دي دا ټول په خپل ځای صحیح دي. ځکه چې ار یو وای چې الله رضا شي او آخرت کې کامیاب شم. يهودیم وای چې الله رضا شي او آخرت کې کامیاب شم. فرنګیم وای چې الله رضا شي آخرت کې کامیاب شم. مسلمانوم وای چې الله رضا شي او آخرت کې کامیاب شم. دا درې سيزونه دي درې مذهبونه دي غټ آسمانی په دنیا کې. يهود نصارا مسلمان دا درې چې دي دا یو دي وای. وحدت الادیان دا مطلب دی دا یو دی نفرتونه ختم کړي. یو مطلب دا چې په یو بل رد مکوا په یو بل رد مکو نو چاته کافر مو وایا کافر نفرت راولي دا ټکه مو وایا. نو د دې د وجنه جنگ نه دی په کار. نو مذهبي جنگ ته حاجت نشته. د دین د پاره جنگ مکو د خاورې د پاره کوا چې ستا په خاور سو راضي پاغه جنگ کوا. نو د اسلام اصل کې مقصد اسلام ختمول دي. د اسلام تمیز ختمول دي. انور خواسم ختم دي. مسجد معبد کلیسا وې د دې یو شانته احترام دي. مسجد معبد کلیسا مسجد د مسلمانانو عبادت خانه ده. معبد د يهوديانو ده. کلیسا چې کمندنو د عیسایانو ده. وې دا درې واړه یو دي. دا آیات دلیل کوي. یو ګور من امن بالله والیوم الاخر وې کو مسلمان دی که يهودي دی که پیرنګي دی که صابئي دی خو چې الله یو منو آخرت بس ټیک ته ولا چي دی. امن بالله والیوم الاخر وی چې دا یو منل په دا ټول چې کمندنو سیدی نفرتونه ختم کړي. دا په مکه مکرمه کې د دې کانفرنس شوې ده په مکه کې د دې میټینګ دا څه وړه پتنه نه ده په بورډونه لګیدلې مو سپارټک کې ما په دې خپل سترګو بورډ لیدل دي. غټ بورډ د بین المذاهب آهنګي په جلاله پول سره چې کمونو بورډ لګیدل د دې اوس پایي یا بني په اخبارونو کې خو هر وخت راځي د دې وزیر سره لیکلي بین المذاهب آهنګي دا لیکلي. دا دی اوس چې دی دا څه شه دا مولا دغه کرسمس ډے بڑا دین کې چې کمونو کیک کټ کړي بڑا دین کې عیسایانو او موږ ټوله خرچې په دی باندې کو. دا د وحدت الادیان دغه د لکه مساله دا داغي د وجنه چې نفرتونه سکی ختم کړي. هندوانو لزی اغه سره ټول یو کوي لکه ټول یو کوي نفرتونه ختم کړي. اره په خپل ځای باندې څه شه دي صحیح دي. لکه دا یا ای الکافرون به تم ختم کو اپ من کان مومنن کمن کان فاسقا به تم سکو ختم کو. دار سبا چې کمونو کړه لا یفلح الکافرون د کفرو کافرون کفرو ټکه به قرآن نسکو دا بلری کو. دا چې کمونو لګیا دي په دې اته پويږي بوتل غریبه من امن بالله والیوم الاخر. ایمان بالله والیوم الاخر خو موږ ویلو کنه وجه ما ویل نه وی نو بالله والیوم الاخر داغي وجه خدا قوي
چې دا الله اول نه ذکر کو اخر درسته نه مطلب ټول ایمانیات مراد دي. سورۃ النساء آیات وګورئ 136 نمبر آیات 136 نمبر آیات وګورئ. یا ایها الذین آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا. 178 نمبر سے 177 د بقره وګورئ. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائکه والکتاب والنبیین. شته نشته دا ټول به معنی آمن بالله یو آیات صحیح کړه دے آمن بالله والیوم الاخر او پر درستانه باندې عامل صالحا. ډیر په خوا وسا و دا نوم نو پیسا شیخ صاحب رحم الله تعالی فرمایلو ما پر خط راغې چې اپنا مذهب چھوڑو نہیں اور دوسروں کے ساتھ چھیڑو نہیں. امام توی چې اپنا مذہب چھوڑو نہیں لیکن دوسروں کو بھی چھوڑو نہیں.